أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ظهر الفساد في البر والبحر. په دې آیت کې تخویف دنیوي دی سره د ذکر کولو د سبب د عذاب نه چې د عذاب سبب څه دی هغه ذکر کیږي په دې آیت کې. ظهر الفسادو کې دا فساد نه مراد نقصان په هر فائدہ کې. فی البر والبحر هغه طوفانونه چې په هغې سره جازونه کشته غرق شي ډېر موجونه چې جازونه نشي چلېدلی. دواب د سمندر هلاک کېدل جانوران د سمندر هغه هلاک کېدل د باران د نه کېدلو د وجې نه ملغلرې په صدفو کې نه جوړېدل وغیره دا عذابونه د سمندر دي. بما کسبت دا سزا د بعضو عملونو ده
نو که مؤمنان دي نو د بعض نه ورته الله رب العزت معافي وکړي. داسې په سوره شورا کې راغلی دي ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. او که کافران وي یا مؤمنان وي ګناهګاران او توبه هم نه وباسي نو نور عذاب بولا دا بعض عذاب دی، نور عذاب بولا په قبر کې او په برزخ کې ورکوي، آخرت کې ورکوي. او آیت کې دی لعلهم یرجعون، نو مراد د یرجعون نه توبه کول په زړه کې او په ژبه سره، یعنی زړه او ژبې دواړو سره توبه کول او سره د پرېښودلو د ګناه نه، چې ګناه به پرېږدي هم ځکه چې د ګناه پرېښودل علامه ده د صدق توبه باندې، چې دا توبه یې چې کړ دا په رښتیا باندې کړ. ګناه نه پرېږدي توبه کوي نو دا خو ګپ دی که نه جي، او ټوکې کوي دی. ظهر الفساد ښکاره شوي دي عذابونه فی البر په اوچه باندې والبحر او په لمده کې یعنی په دریابونو کې بما کسبت ایدی الناس په وجې د هغه ګناهونو چې کړي دي لاسونو د خلکو لیذیقهم د پاره د دې چې اوسه کوي دوی ته بعض الذی بعض سزاګانې د هغه عملونو چې دوی کړي دي، عاملو چې دوی کړي دي. لعلهم یرجعون دا د پاره د دې چې دوی وګرځي طاعت د الله تعالی ته، دوی دي ګناهونه راوګرځي او ګناهونه راګرځېدل چې دي د ته توبه ویلی شي زړه سره او سره د ژبې نه او سره د پرېښودلو د هغه ګناهونو نه. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. دا تاکید دی د تیر شوي آیت په ذکر د عذابونو د تیر شوي منکرینو سره. قل سیرو تو ویا سیرو او ګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې فانظروا نظر واچوئ وګورئ کیف کان عاقبة الذین من قبل څنګه شو انجام دا خلکو چې دوی نه مخکې وو کان اکثرهم مشرکین وو زیات د دوی نه مشرکان، اکثر د دوی نه مشرکان او دا لوی سبب د عذابونو دی، یعنی شرک د عذابونو لوی سبب دی او په بعض قومونو باندې د نورو ګناهونو په وجه باندې هم عذاب راغلی دی. فاقم وجهک للدین القیم د دې آیت نه اخره پورې دا آخري باب دی د دې صورت او په دې آیت کې یعنی دی آیت نمبر 43 کې فاقم وجهک للدین القیم دی آیت کې حکم دی په اقامت د دین د پاره د دفع کولو د عذاب، دین لقائم کوي چې عذاب درنه دفع شي. نو علاج د عذابونو دین قائمول دي، بس دین لکلکو نه سه عذابونه به درنه لري شي. اقامت د دین دا د پاره د دفع کولو د عذاب چې هغه کوم مخکې ذکر کړی شو. او اقم وجهک للدین القیم نه مراد اقم یعنی قائم شه، ټینګېدل دي په توحید باندې او د مشرکانو قبایح هم ذکر کړل او لوی سبب د عذاب ذکر کړی دی چې هغه شرک دی. نو د دین معلومه شوه چې دین د توحید قیم
او کلک دین دی، یعنی دین د توحید هغه قیم دین دی، کلک دین دی، مضبوط دین دی. د دې وجه نه په دې آیت کې د دین سره قیم راوړ دی. لا مرد له، دا مرد دا مصدر میمی دی. من الله دا متعلق دی جار مجرور، دا متعلق دی یاتی سره، یعنی راضی به دا ورځ د طرف د الله تعالی نه، یا دا متعلق دی مخذوف پورې چې مرد د پاغي باندې دلالت کی، یعنی نشي واپس کوله هغه له هیڅ کوم د الله تعالی نه، یا دا متعلق دی په مصدر پورې چې نشته واپسی دی هغه د طرف د الله تعالی نه. او یصدعون، یصدعون معنی دا ټوکړي ټوکړي کېدل، جدا جدا کېدل. خدا صدا چې ده کنه دا صدا دا دلالت کی په شق باندې چاودل، نو اشاره ده چې دو کامل او مکمل طریقې سره به یو بل نه جدا جدا شي. فاقم وجهک للدین القیم، نو ته برابر کا مخ خپل للدین القیم، هغه دین پوخته مضبوط دین تا خپل ځان برابر کا. من قبل مخک د دینا ان یاتیا چې راشي یوم غورز لا مرد له، چې نبوي واپسی داغي من الله د طرف د الله نه. یومئذ یصدعون، په دغه ورځ به دوی یعنی دا خلق دا به ټوکړې ټوکړې شي، یعنی ډلې ډلې به شي او مکمل طور باندې به دوی جدا جدا شي. من کفر فعلیه کفر، په دې کې د دواړو ډلو ذکر دی، او ذکر دی په تخویف او بشارت سره، یو د پر تخویف دی او بل د پر بشارت. من کفر، چا چې کفر کړی دی، فعلیه کفر، نو پاغي باندې سزا دا کفر داغي، یعنی داغي د کفر سزا د پاغي باندې. ومن عمل صالحا، چا چې عمل کړی دی موافق د سنت، چا چې د پیغمبر په تابعدارۍ سره عمل کړی دی، نو دا ډېر لوی کمالی خبره ده. فلانفسهم یمهدون، مسدی لانفسهم خپل ځانونو دپاره، یمهدون خزه تیاروي، دوی خپل ځانونو دپاره د آرام د پاره خزه تیاروي، په قبر کې او په حشر کې آخرت کې. چا چې عقیده درست وا، ځکه چې دا من عامله صالحا دا عام دی، دلته عقیده له عمل دواړو به شامل دی. عقیده سمه وا او بیا عمل هم د سنت برابر وو، نو دی خپل داسې خلکو خپل ځانونو دپاره د آرام ځایونه تیار کړل. ومن عمل صالحا، چا چې عمل وکړو د سنت مطابق او عقیده برابر وا، فلانفسهم، نو دوی خپل ځانونو لره یمهدون تیاروي ځای د آرام. دا کوم ځای کې آرام ځای دی؟ قبر دی او حشر دی. نو یا د قبر دی آرام ځای دی یا د تکلیف ځای دی، نو جیلخانه ده. یا دا منځ کې او دا مکمل سزا نه ده، د قبر والا سزا چې ده دا مکمل نه ده، مکمل سزا خو به وروسته وي چې کله حساب کتاب وشو ورسره. دې ځای کې د صرف یا په آرام ځای کې دی آرام کوي، اور یا تکلیف ځای کې دی جیل کې دی او بس بند دی. نو ثواب د قبر هم حق دی، عذاب د قبر هم حق دی. ستاسو موږ پې نه پوهېږو، نو اړو نه پوهېږو، ستاسو زموږ پوه کېدل ته حاجت هم نشته دی. بس هر سړی چې لاړو په خپله به پوه شي. که نیکو عقیده سمه وه
او عمل د سنت موافق وو نو هغې ته به د ښه پته به ولګي او که چېرې عقیده یې خرابه ده او عمل برباد دی نو د سزا او پته به هم ورته ولګي. دنیا والو باندې دا راز نه ظاهرېږي ځکه ورته برزخ ویلي دي. ومن عمل صالحا چا چې عمل وکړو صالح فلانفسهم نو دوی خپل ځانونو لره یمهدون ځای تیاروي د ارامه. خلک لیکي په ګټو باندې آخري ارامګاه دې دا سوچ کوي چې یاره مخکې هم ما ځان له بلډنګ جوړ کړی و هغې کې مې پالنګونه ملنګونه ډېر اچولي وو ډېر ښه مزدار ځایونه لیکن هغه وخت کې خو دې نه وي خو اوس د دې خبرې نه پته لګي دا ورثه لیکي نور څوک لیکي دا ورثه وایي چې هغه عارضي ارامګاه و دا اوس آخري ارامګاه دی. داسې فضل قسم خبره ده هېڅ پته نشته دی چې دا ارامګاه دی که دا د سزا ځای دی که دا جیلخانه ده. کارونه دې سم نو بس واقعي ارامګاه دی او که کارونه دې سم نی او عقیده دې سمه نی نو بیا خدای دې خیر راپېښ کړي. خطرناک ځای دی بیا. روض من ریاض الجنه دا خو باغ دی د جنت د باغونو نه یا کنده ده د جهنم د کندو نه او خلکو باندې دا راز نه افشا کېږي نه ظاهرېږي دا ژوندو خلکو باندې. که دا راز ښکاره کېدلی نو بیا به امتحان نو او دلته کې مقصود چې دی هغه امتحان دی نو دې وجې نه دا راز الله رب العزت پټ ساتلی دی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات د پاره د دې چې اسې آخري ارامګاه سره د تختې باندې نورو ډېرې قصې لیکلي. اول خدای د هغې پوره شجره نسب لیکي حضرت فلانے یا نواب فلان یا وزیر فلان جرنل میجر کیپٹن فلانے. دلته کې کیپټنان میپټنان نه چلیږي دلته کې د جرنلانو کارون نشته دی یا د الله رب العزت قسم دی نو د الله رب العزت ملمه دی د دې اعزاز او اکرام به وشي او که چېرې داسې نه دی نو دی پساو شوی دی قیدي دی او وروستو به ورسره حساب کېږي. او ځای خطرناک دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په مخ کې د جهنم او د حشر او د دې ذکر به کېده نو هغه دومره نه متاثر کېده خو د قبر د ذکر نه به ډېر زیات متاثر شو. رنګ به یې فق شو زیړ به شو او ډېر پریشانه به شو. چا ورته وایي چې داسې ولې هغې دا اول ځای دی د امتحان وي. که دې کې سړي آرام بیا مونده نو امید دا دی چې وروستو به هم دې د آرام میلاو شي او که دې کې دی ناکامه شو پساو شو نو وروستو هم د دې خیر نشته دی. ډېر د خطرې ځای دی ډېر د یارې ځای دی. های های لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی. دا هم متعلق د دې تیر شوي آیت پورې په طریقې د لف و نشر غیر مرتب سره. لیجزی الذین آمنوا د پاره د دې چې بدله ورکړي الله پاک الذین آمنوا هغه چاته چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي په تابعدارۍ د سنت کې من فضله دا بدل ورکړي الله ښایسته من فضله خپل د فضل نه خپل فضل نه دله بدل ورکړي. دې نه یو خبره معلومیږي اشاره ده چې دا ښایسته بدل دا محض د الله فضل دی دا د چا کمال نه دی. ګورې دا نه د چا د ښایسته عقیدو په وجې باندې دی نه د ښایسته عمل په وجې باندې دی دا صرف او صرف د الله فضل دی. او الله باندې بدل چې دی که نه دا واجب نه دی دا لازمي نه دی دا د الله کرم دی چې دا ځان باندې ایښی دی چې دا ښایسته بدل وله ورکوي.
دا دی فضل دی الله. جزا محض په فضل د الله به ملاویږي. ګورې نو چېرته ته دا ونه وایې چې زه چې فضل منې ملاویږي نو بیا څه ضرورت دی؟ بیا خو موج مستیانې کوه چې څنګه ستا ذهن کې راځي کوه، چې ځکه پته خو نشته چې د الله فضل به وي یا که نه وي. خو دا خبره یاد ساتئ، د ایمان اور عمل صالح والو باندې به امید کامل دا دی چې د الله فضل متوجه شي، او که داسې نه نو بیا ګرانه ده. لیجزی الذین آمنوا د پاره د دې چې بدله ورکړي هغې الله پاک هغه چاته چې ایمان راوړی دی او عمل کړی دی د سنت مطابق، من فضله دا بدل ورکړي د فضل خپلنا. د چا عملونه د دې قبیلې نه نه دي چې یاره هغوی له ښایسته بدل میلاو شي، دا فضل د الله دی. انه لا يحب الكافرین، یقینا الله تعالی نه خوښوي کافرانو لا. دا بل دلیل انه لا يحب الكافرین دا متعلق دی فعلیه کفر پورې ښه. په دې باندې د دې د کفر وبال دی. او الله پاک چې دی هغه لا يحب الكافرین، کافرانو له نه خوښوي. ومن آیاته ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، دا بل دلیل عقلی دی. او په دې کې وجه د لا يحب الكافرین ذکر ده چې الله ولې نه خوښوي کافرانو له، د هغې وجه ذکر کوي. د آیتونو او د الفاظو د کلماتو یو بل سره دا جوړ دی او ربط دی اصل کې. یعنی کافر د ښکاره آیتونو نه منکر دی او د هواګانو د رالیږلو 5 فایدې دی آیت کې ذکر دي. اوله فایده ده بشارت په باران سره، زیر باران سره چې باران راغی. خو د هواګانو کې یو قسم بل هم دی چې هغه راغلی باران چې د هغې له لرې کړي، چې کله الله خفی که نه نو بیا راغلی باران چې دی هغه هواګانو سره لرې شي. خو چې د الله مرضي وشي، الله راضي، نو بیا هواګانې چې مخکې وچلیږي نو د دې دا علامه ده د دې خبرې چې باران راغی. دویم رحمت او مراد ترنا اوبه، ونې، بوټي، فصلونه، خوراک، سکاک وغیرہ، دا رحمت دی. دریم چلیدل د کشتو، هغه بادبانی کشته یعنی په هواګانو سره چلیدل، په باد باندې چلیدل، لیکن دا دی په امر د الله تعالی سره. څلورم طلب د رزق په بحری سفر سره، تجارتونه وغیرہ. پنځم شکریه د دغه انعاماتو باندې. ومن آیاته بعض د دلیلونو د الله د توحید او د الله د قدرت نه دادي ان یرسل الرياح چې رالیږي هواګانې مبشرات زیر ورکوونکي وليذيقكم او دا چې اوسه کوي تاسو ته من رحمتي خپل مهرباني اوسه کوي تاسو ته. ولتجري الفلك بامره د پاره د دې چې رواني وي کشتۍ بامره په حکم د الله. کوبو کې کشته رواني دم د الله په حکم سره زی، او که په هواګانو باندې یعنی هغه بادبانی کشتي وي هغه هم د الله په حکم باندې چلیږي. ولتبتغوا من فضل دې د پاره چې ولټوي د فضل د الله تعالی نه. ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې شکر وکړئ تاسو. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا. هر کله چې ظاهري انعامات ذکر شو نو اوس باطنی انعام ذکر کوي او مقصد پاغي کې تایید د دعوی د صورت. دعوه د صورت څه ده؟ مدد د الله رب العزت مؤمنانو سره، یعنی د مؤمنانو مدد کول. نو اوس دا باطنی انعام ذکر کوي
او مقصد په دې کې تایید دی داوی د صورت، یعنی الله رب العزت مدد چې دی هغه مؤمنانو سره دی. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا خامخا منګه لیږلي دي مخکې د تا نه ای زمونږ محبوب، ای زما محبوب، ای زما پیغمبره، رسلا ډېر پیغمبران الى قومهم د هغوی قومونو ته فجاؤوهم بالبینات راوړل دوی ته ښکاره احکام یې راوړل. فانتقمنا نو چا ومنله خبره د پیغمبرانو، چا ونه منله نو چې چا نه ده منلي فانتقمنا نو منګه بدل واغسته، انتقام واغسته منګه من الذین اجرموا د مجرمانو نه، د دنیا عذاب ور باندې راویسته. وکانا حقا علینا نصر المؤمنین اور دے حق په منګ باندې یعنی دے ضروری په منګ باندې نصر المؤمنین مدد کول د مؤمنانو سره. او دې ته حق دې ته وجوب تفضلی وای، حق تفضلی وای. دا الله رب العزت خپل فضل سره خپل ځان باندې لازم کړی دی. دا نه چې چا د طرف نه الله باندې پور دی، الله باندې چا د طرف نه پور نه دی، الله د طرف نه چا باندې لازم نه دی. دا د محض د الله رب العزت فضل دی، حق تفضلی ویل شي دی. دا حق واجبی نه دی په شان د وجوب د بندگانو. او د دې نصرت یو مثال د ترمذی شریف په یو حدیث سره کې ذکر دی چې د هغې مطلب دا دی نشته یو مسلمانم چې هغه حفاظت وکړي د عزت د بل مسلمان رو، یعنی نشته څوک داسې مسلمان چې هغه عزت وکړي د بل مسلمان رو، مگر حق دی په الله رب العزت باندې چې لري کی به دینه د جهنم اور د جهنم به د دینه الله پاک لري. د حدیث باندې ستاسو غور دی. یعنی مسلمان چې کله د بل رور مسلمان د عزت حفاظت وکړي نه په خپله د هغې عزت له برباد کی او نه چاله بربادولو له پرېږدي، نو الله رب العزت دا خبره ځان باندې لازم کړې ده خپل په فضل سره چې دې له به د جهنم د اور نه بچ کړي. په دې حدیث کې د مسلمان د عزت هغه مقام ښیي چې څومره لوی مقام دی د مسلمان د عزت. او نن خلق داسې آرام سره وي سپک مې که نه وي بیزته مې که نه څنګه او فخر هم کوي بیا، حالانکه دې د الله رب العزت قهر له دعوت ورکوي لګیا دی. جهنم ته خو به بیا یې دې له پرېږدي خو نه، خو دې د الله د عذاب ته دعوت ورکوي چې د دنیا کې هم را باندې آفت نازل کا. نو د دې به سړی ډېر زیات خیال کوي. یو سړی که چېرته بیت الله شریف پسې دا بیلونه او بیلچې واخلي او دې له اور غړوي، دا دومره لوی ګناه نه دی څومره چې د چا مسلمان بېزتي څوک. یعنی د مسلمان د بېزته کولو په مقابلې کې هغه کم ګناه دی. نو څوک مسلمان دا همت کولی شي چې یاره د بیت الله شریف دیوالونه ورغړي او هغې له ارتاو کې کته چې هغه شاعر الله دی، نو چې هغې نه ځان بچ کوي نو د دې نه به بدرجه اولا بچ کوي به. دا د هغې نه زیات ضروري دی چې د بل مسلمان د عزت لحاظ وکړي. د مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دی مال د هغې بغیر د هغې د زړه د مرزانه، عزت د هغې دا هم حرام دی، بېزتي به وله نه کوي. او وینه د هغې دا وینه به هم نه تویایي وله، وی دا کړسونه مې ورنه ووښکل که نه د وینو دا دارې مې تر نه ووښکلې. های های دا د مسلمان په باره کې د الله او د الله د رسول فرمانونه دي. هر سړی خپل
जांच पड़ताल दे पखपल او कीजिए र दे सके लगे وکانا حقا علینا نصر المؤمنین او دے ضروری په من باندې نصر المؤمنین مدد کول د مؤمنانو سره الله الذي يرسل الرياح هر کله چې مخکې دا انعام باطنی ذکر شو نو اوس بیا ورپسې هغه دلیل عقلی ذکر کوي او مثال د نصرت الهیه هم دی د الله رب العزت د مدد یو مثال ذکر کیږي لکه چې رستو د نا امیدۍ د خلکو نه الله رب العزت بارانو کی کنه چې خلک بالکل مایوس شي الله رب العزت باران راوړي بارانو کې باندې او خلک خوشاله شي نو دارنګي رستو د کمزوروالی د مؤمنانو نه الله رب العزت با هغوی له نصرت او فتح ورکي او په دې آیت کې د وریځو مختلف حالات ذکر کړي دي د هغې راپورته کېدل د هغې بیا خورېدل د هغې هغه تهونه جوړېدل ته به ته جوړېدل هغې مونږ چې وایو جړی پخېږي لګیا هغه د اصل کې لاندې باندې دا ته جمع شي تهونه جوړ شي او بیا د هغې نه بارانونه راوتلل اشاره ده چې دا ټول تصرفات چې دي که نه دا د الله رب العزت د طرفه نه دي او داسې اکثر د موسم بهار په موسم کې کېږي او دې موسم کې هم کېږي دا د په شکال موسم کې الله غزات یرسل الریاح چې رالیږي هواګانې فتثیرو سحابا نو راوچتې کړي وریځې دا هواګانې وریځو لر پورته کي فیبسطه نو خوري کي هغې له فی السماء پاسمانونو کې یعنی بر طرف ته کیف یشاء څنګه چې الله پاک غواړي که پنجاب ته یې خورئ او که دلته کې دې صوبې باندې خورئ که ابتباد مانسیرې والو باندې خوره کي هغه او که نه دلته کې بره خوره کي یا پورته دا د الله په خوښې باندې دی د هغې په مرضا سره دی فیبسطه فی السماء نو خوري کي هغې له الله رب العزت فی السماء په بره طرف کې دا بر طرف مونږ ځکه وایو چې اسمانونو کې وریځې نشته دی ښه دا دلته کې نږدې دي او هغه خلکو باندې دا خبره پټه نه ده چې کوم جازونو کې ځي راځي دلته کې بارانونه ورېږي چې څو وخت جاز بره شي بس هلته باران نه هلته نور لګي او دا وریځې کته وي کیف یشاء څنګه چې د الله پاک خوښوي او کوم ځای کې چې د الله پاک خوښوي ویجعلو کسفا او ګرځوي الله رب العزت دا وریځې ټوکړې لاندې باندې یعنی ته به ته فتر الودقا نو وینې ته څاڅکي د باران یخرجو چې راوځي من خلالي د دې وریځو د منځ نه حالانکې دا وایي ټولې اوبه لیکن نه ورېږي ګورې هسې څو پر چې الله نه غواړي وریځ څه شي دا اوبه دي که نه لیکن هسې کته نه راځي څو پر چې الله رب العزت دې له راولي نه فیضا صاب بی من یشاء چې ورسوي هغې له هغه چاته چې وغواړي الله پاک من عبادي د بندګانو خپلو نه اذا هم یستبشرون دغه وخت کې دوی ډېر زیات خوشحاله شي ځکه چې ځمکې تازه کېږي ورسره ګرمیانې ختمیږي ورسره دارنګې اوبه زیاتېږي ورسره وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم اگر چې و دوی مخکې د راورېدلو د باران نه په دوی باندې من قبله مخکې د دې وخت نه لمبلسین ناامیدي کوونکي دا من قبله دا هی ضمیر چې دی که نه وریځو ته راجع دی من قبله مخکې دی وریځو نه یا دا وخت ته راجع دی مخکې د دې وخت نه د باران نه مخکې یا قرآن ته راجع دی یعنی د قرآن د هدایت نه وړاندې دا خلق د جهل د وجې د سوکړې په وخت ډېر زیات نا امیده کېدل لیکن کله چې قرآن راغی او پوه شول دوی خبرې باندې نو بیا داسې ډېر نا امیده کېدل نه
امید کو دا الله رب العزت نه. دا د دې ضمیر کې دا ټول امکانات شته ښه. وان كانوا من قبل اگر چې و دوی مخکې ان ينزل دا راورولو د باران علیهم په دوی باندې من قبله مخکې د دې وریځونه یا من قبله مخکې د دې وختنا یا من قبله مخکې د نزول د قرآن نه لمبلسین نا امیدي کوونکي. بس راغې د الله رب العزت ته طرفه نه رحمت نو. فانظر الى آثار رحمت الله دا هم دلیل عقلی دی او د تیر شوي آیت سره تعلق لري. یعنی آثار د باران ذکر کوي الله پاک ځکه چې دلته د رحمت الله نه د رحمت الله نه مراد بارانونه دي او آثار نه مراد بوټي ونې فصلونه وغیره دي. او کیف یحیی دا د آثار تفسیر دی. او ان ذلک لمحیی الموتى دا اثبات ته قیامت هم دی. څنګه چې دې ځای کې اوچ بوټي شنه شي او اوچ ځمکه لمده شي او تر و تازه شي دقه شانتې مړي به هم پورته کېږي. فانظر الى آثار رحمت الله نو ګوره نحو د رحمت د الله تعالی کیف یحیی الارض چې سرنګ تازه کوي الله پاک ځمکې لا بعد موتها رستو د اوچېدلو د هغې نه د اوچېدلو نه رستو الله پاک هغې له څنګه تازه کوي. ان ذلک لمحیی الموتى یقینا دغه ذات چې هغې دا اوچه او مړه ځمکه تازه کړې ده او ژوندی کړې ده دغه ذات ضرور به ژوندي کوي مړو له. دغه ذات ضرور ژوندی کوونکی دی د مړو چې څنګه دا ور باندې ګران نه دی داسې هغه هم ور باندې ګران نه دی. وهو على كل شيء قدیر اور هغه یعنی الله رب العزت چې دی على كل شيء قدیر په هر څیز باندې پورا قدرت لري هر څیز باندې قدرت والا دی د هغې په مخ کې هیڅ هم داسې ګران نه دي. الله پاک دې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الله زمون شوق قرآن پاک سره جوړ کې. یا الله د قرآن پاک سمجھ موږ له راولي. یا الله عمل کول د دې مطابق د دې توفیق موږ له راکړي. یا الله ته زمون ګناهونه او زمون خطایانې موږ ته معاف کړي. یا الله بیماران ته شفای کامل عاجل نصیب کړي. پریشان حال خلکو پریشانیان یا الله پاک ته لري کړي. یا الله دنیا او آخرت نیکبختی نصیب کړي. یا الله د بدبختۍ نه د دنیا او آخرت بدبختۍ نه موږ محفوظ وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.